بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان المبارک والا میاس روانه ده او الله رب العزت دغه میاس موږ او تاسو ته یو بیا نصیب کړله. رمضان المبارک کې روزه نیول په هر مسلمان عاقل بالغ باندې دغه فرض ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مختلفو احادیثو کې د روزي فضائل بیان کړي دي. د روزي ډیر فضیلت ده. الله رب العزت ته روزه نیول ډیر محبوب عمل ده. نو خاص کر بیا د رمضان المبارک په میاس کې دغه روزه نیول دغه ډیر محبوب ترین عمل ده د الله رب العزت په دربار کې. د رمضان په میاس کې د روزي په میاس کې روزي نیول دغه د مسلمانانو لپاره شرافت او د مسلمانانو لپاره ډیر لوی د عزت خبره ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل احادیثو کې د روزي ډیر فضائل بیان کړي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو صحابي پوښتنه وکړه ای العمل افضل، کوم یو عمل ډیر بهتره ده یا رسول الله؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل علیکم بالصوم فانه لا عدل له. روزه نیول ډیر فضیلت لري او د روزي په بدل کې بل یو عمل د سنس چې د روزي په ثواب کې ورسیږي. نو روزه نیول دغه ډیر د فضیلت او ډیر د بهترین عمل ده او الله رب العزت ته دغه ډیر محبوب ترین عمل ده. بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي ثلاث دعوات مستجابات، درې دعاګانې دي الله رب العزت هغه دعاګانې خامخا قبلوي. دغه درې کسان یعنی درې قسم خلق دي الله رب العزت د غدریو قسم خلقو دعاګانې خامخا قبلوي. دغه درې قسم خلق سه دعاګانې وغواړي الله رب العزت د دې دعا نه مردود کوي، د دې دعا نه رد کوي، خامخا الله رب العزت د دې دعا قبلوي. دعوت الصائم یو دعا د روزادار ده حين یفطر، په یو وخت کې چې روزه ماتي په وخت کې د دعا وغواړي نو الله رب العزت دغه د دعا قبلوي. دام د روزي برکت ده چې الله رب العزت یو انسان دعا مستجاب الدعوات وګرځي، الله رب العزت د دعا قبلوي. دا د روزي برکت ده. دوم نمبر نبی علیہ السلام فرمایلی د مسافر دعا الله رب العزت نه رد کوي. دریم مظلوم چې په کوم سړي باندې ظلم کیږي الله رب العزت د مظلوم سړي دعا قبلوي. نو د روزي ډیر برکات دي. بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څومره لوی فضیلت ده، څومره لوی برکت ته د روزي د نیولو، خاص کر د رمضان په میاس کې د روزي نیولو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان په میاس کې روزه ونیوله الله رب العزت د ده تیر سوي ګناهونو ټول ورته معاف کوي. څومره د برکت نه ډکه، څومره د عظمت نه ډکه روزه ده. الله رب العزت د روزي په وجه سره د انسان تیر سوي ټول ګناهونه معاف کوي. دا الله رب العزت د روزي ته دا فضیلت ورکړی ده. دا د الله رب العزت خوښ عمل ده چې یو انسان دغه عمل ادا کوي الله رب العزت له ټولو ګناهونو ورتېرېږي او الله رب العزت ټول ګناهونه ورته معاف کوي. بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ما من عبد ليصوم صوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار. کوم یو انسان چې خالص دی الله رب العزت د رضا لپاره یو ورځ روزه ونیوله، د یوې ورځې د روزې دومره برکت ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې کوم یو سړي روزه د الله رب العزت لپاره ونیوله الله رب العزت به د دغه یوې روزې په وجه سره دی د مخ د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت د جهنم د اور نه لري وساتي. د مخ ته به د جهنم اور نه ورسیږي، جهنم هغه حرارت هغه ګرمایش به د مخ ته نه رسیږي د دغه روزې په برکت سره. نو دغه الله رب العزت دغه روزې ته دومره برکات ورکړي دي. شپږم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی کل عمل ابن آدم له الا الصيام. هر عمل د انسان د د لپاره ده مگر د روزه د لپاره نه ده. الصوم لي وانا اجزي به. الله رب العزت فرمایلی د روزه د ما ده، د ما لپاره دا بندنی ولې ده، زه په خبر یم بل څوک په دې باندې عالم نه ده،
زه به د خپل شان مطابق د بدله ورکوم. نو الله رب العزت څومره لوی ذات ده. هغه انسان چې د الله رب العزت لپاره روزه ونیولله، الله رب العزت فرمایي د خپل شان مطابق به زه په خپله باندې ذاتن دته د دې بدله ورکوم. بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی الصوم جنة، روزه دغه ډال ده. انسان د ډال په وجه سره چې کله په ده باندې حمله کیږي، انسان د ډال په وجه سره د دشمن نه بچ کیږي. نو روزه دغه د انسان لپاره ډال ده، د خواهشات نفسانیونه، د شیطان د حملې نه د انسان چې دفاع کوي دغه به د روزې په وجه سره کوي. انسان به د ګناهونه ځان بچ کوي دغه د روزې په وجه سره دی بچ کیږي. نو دغه روزه نیول د انسان لپاره یو ډال ده د معصیت نه، د الله رب العزت د نافرمانی نه، د شیطان د وساوسو نه، د شیطان د اعمالو نه انسان د روزې په وجه سره بچ کیږي. دا د روزې لوی برکت او فضیلت ده. بل برکت نبی علیه الصلاة والسلام د روزې ذکر کړی للصائم فرحتان، د روزدار لپاره دوه خوشالیانې دي. فرحة عند الفطر، کله چې روزه ماتوي دته یوه خوشحالي محسوس سي، دته یوه خوشحالي میلاو سي چې الحمدلله ما د الله رب العزت فریضه ادا کړه، ما ته چې الله رب العزت کوم حکم را لېږلی وی هغه مې ادا کړ. وفرحة عند لقاء ربه، او بله خوشحالي به په یو وخت کې چې الله رب العزت سره د ده ملاقات وسي، په دې وخت کې به دته یوه خوشحالي میلاویږي. هغه خوشحالي به د روزې د ثواب په وجه سره چې الله رب العزت دته د روزې نیولو ثوابونه ورکوي او د ده کوم معصیتونه الله رب العزت ورته معاف کړي د روزې په وجه سره دته به خوشحالي میلاو سي چې کله د الله رب العزت په دربار کې د الله رب العزت سره د ده ملاقات وسو. نمبر نبی علیه الصلاة والسلام د روزې برکت ذکر کړی ده. نبی علیه الصلاة والسلام په خپل حدیث کې فرمایلی لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، د انسان د خولې نه بدبویي د معدې د خالوالي له وجې نه ځي. نبی علیه السلام فرمایلی دغه بدبویي الله رب العزت ته تر مشکو تر عنبرو زیات محبوب ده. حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې کوم یو انسان د خولې نه بدبویي ځي یا بدبویه شی وخوړو، هغه انسان هغه مسلمان دی د جمع لمانځه ته نه راځي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی هغه انسان چې د خولې نه بدبویي ځي تر څو پورې چې هغه بدبویي زایله کړې نه وي دی د جمع لمانځه ته نه راځي، دی د جومات ته نه راځي. لیکن دغه انسان چې د روزې په وجه سره د خولې نه بدبویي ځي، الله رب العزت ته دغه بدبویي تر مشک او تر عنبرو نه زیات محبوبه او زیات الله رب العزت ته خوښه ده. بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی لكل شيء زکات وزکات الجسد الصوم، هر شی لپاره زکات ته د هر شی باندې زکات ادا کول دي چې زکات ادا کی، لیکن د خپل بدن زکات ادا کول د روزه نیول دي. کوم انسان چې روزه ونیولله د خپل بدن زکات ادا کړ، یعنی خپل بدن یې پاک کړ د روزې په وجه سره، د زکات په وجه سره د انسان مال پاکیږي. هر هغه شی چې په ده باندې زکات لازم سوی دی غشي کله چې زکات کې ادا کی، د زکات ادا کولو په وجه سره د ده هغه شی پاک سي. نو دغه رنګه که انسان روزه ونیسي نو د ده هغه جسم د روزې په وجه سره پاک سي. بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وتستغفر له الملائکه حتی یفطر، فرشتي د روزدار لپاره دعاګانې کی، استغفار کی، مغفرت طلب کوي د الله رب العزت په دربار کې چې الله رب العزت دغه انسان چې د تا په حضور کې روزه نیولې ده، په ځان باندې خوراک چاک بند کړی ده، په ځان باندې هغه کارونه بند کړي دي چې هغه د ضرورت ورته لري، لیکن د تا حکم ده، د تا حکم ته خپل سر تسلیم خم کړی ده، الله رب العزت دې بنده ته مغفرت وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تر هغه وخته پورې فرشتي د ته دعاګانې کې د په باره کې استغفار طلب کوي تر څو پورې روزه ده نه مته کړي. بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی من منعه الصيام من الطعام يشتهيه اطعمه الله من الثمار الجنه، کوم انسان چې د روزې له وجې چې دی له خوراکه ایثار کړی سوی او د خوراک ته اشتها کیږي تبه یې ورته کیږي، لیکن د روزې له وجې یې په ځان باندې دغه خوراک منع کړی ده او دغه روزه یې د الله رب العزت لپاره نیولې ده. نبی علیه السلام فرمایل اطعمه الله من ثمار الجنه، الله رب العزت به د جنت له میوو نه دته خوراک ورکي، وسقاه من شرابها،
او د جنت له شرابونه به دی سیراب کی دته به چخاک دته به پیالې دته به جامونه د جنت له شرابونه ډک او الله رب العزت به دته روچ کی. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی الصيام والقرآن يشفعان الى العبد. روزه او قرآن دغه د انسان لپاره د قیامت په ورځ کې شفاعت کوونکي د کوم انسان چې په دنیا کې روزه ونیوله کوم انسان چې د قرآن سره محبت وکویا دغه انسان لپاره به د قیامت په ورځ باندې روزه او قرآن دغه شفاعت کی. نو محترم ورونو دغه د روزي هغه برکتونه دي چې الله رب العزت انسان ته دغه برکتونه ورکوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل احادیثو کې ذکر کړی دي چې دغه برکات انسان ته هغه انسان چې دای روزه نیسي د الله رب العزت په دربار کې الله رب العزت حکم مني د الله رب العزت لپاره روزه نیسي الله رب العزت په دغه برکات ته ورکوي. نو دغه برکات به انسان ته الته ملاويږي چې دای روزه په صحیح طریقه سره ونیسي او روزداري د روزي په میاس کې دای روزي ونیسي. نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې راغلي دي دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام برکات د روزي ذکر کړی دي. نو هر مسلمان ته کوشش کول پکار دي چې دغه برکاتو نه مستفید شي دغه روزي د میاس نه مستفید شي دغه روزي په میاس کې دغه ګټه تر لاسه کی دغه فضائل تر لاسه کی دغه فضیلتونه تر لاسه کی دغه فضیلتونه محروم پاتې نسی. الله رب العزت موږ او تاسو ټول مسلمانانو ته په صحیح معنا سره د روزي نیولو توفیق راکړي او الله رب العزت دغه د رمضان ولا میاس په موږ او په تاسو باندې صحیح سالمه تیر کړي او په اعمال سره دې تیر کړي. وما علينا الا البلاغ.